یو انسان به الله به ځان ته رانږدې کي د خپل شان لایقه مناسب. الله به ورته وي اتعرف ذنبا کذا، ای پلانکی پلانکی ګناه پیژنې. لکه مثال به درله درکم، یو سړي ستا په مخ کې یو ګناه وکړه او ته پې ورغلې او ته ورته وایې چې لکه هغه ګناه پیژنې چې تا پرون کوله، نو تا په خپلو سترګو لیدلی هغه به څنګه انکار وکړي؟ نو الله هم دا څه لیدلی دي که نه؟ ما او تا نه به ایر شي د الله نه هېرېږي نه. الله به ورته وي اتعرف ذنبا کذا، یا پلانکی ګناه پیژنې. او چې بیا درته له رامخامخ کي، لکه نن سبا په سکرین کې چې رامخامخ شي درته یو شی، دی بوی او الله دا خو مې کړې ده. بیا به د ده بله وړه ګناه رامخامخ کي، اتعرف ذنبا کذا، دا ګناه پیژنې. دی بوی او الله دا مې کړې ده. څومره د ده چې واړه ګناهونه دي، یو په یو ګناه به ورته رامخکې کې به ورته یادوي بیا ورته، دی به انکار نشي کولی، دی به اقرار کوي چې او ربه دا ګناهونه ما کړي دي. خو په دې اړه کې به دی وایي چې دا خو ما ته الله زما واړه ګناهونه را مخامخ کړل، هسې نه چاته غټ راته را مخامخ نه کي. بیا به څه کوم؟ الله ورته بنده دا ګناهونه تا کړي، ما در باندې په دنیا کې پرده چولې وه، هېڅوک مې در باندې نو خبر کړی. بنده نن هم در باندې پرده چومه، هېڅوک در باندې نه خبرومه. او ای زما بنده دا کم ګناهونه چې تا ته ما را مخکې کړل، ستا ګناهونه ما په نیکو باندې بدل کړل. دغې وخت کې به دې ډاډه شي چې واړه ګناهونه په وړو نیکو بدلیږي، نو غټ ګناهونه به په غټو نیکو بدلیږي. نو دی بو یا الله ما خو نور غټ غټ ګناهونه م کړي دي، نور ګناهونه مې کړي دي، هغه خو زه نینم. الله ورته بنده هغه ګناهونه مې م تاله په نیکو باندې بدل کړل، خو امې درته یاد نه کړل ځکه هغه به غټي که نه چې ته پریشانه نشي او ته خفه نشي، امې م درله په نیکو بدل کړي دي. نو د الله رحم به هم وي، خو دا ده چې پټېدل هم نشته، حساب کتاب به هم شروع شي.